علماء څه فرمایي؟ فتاوی علمگیری کی یو مسله درته بیانومه په دې بنیاد باندې چې په دغې خبرې باندې سرته خبره پوه شي. علما فرمایي چې یو کس ته روان دی، په مسافر دی، او هغه له په لار کې داسې حالت او داسې سچویشن رالو چې هغه د لوږې نه مړ کېدو ته قریب دی. داسې حالت رالو. استاذ به داسې حالت چرته راځي چې کله زمونږ نوجوانان مور او پلار پریږدي او بهر ممالکو له بایروډ ځي، نو دغې ته داسې حالات خود به خود راځي. هغه نوجوانان چې چرته ترکی کې وفات پراته وي، چرته په لارو کې سمندرونو کې کشتۍ کې وفات پراته وي، چرته په هغې ځنګلونو کې پیدل پیدل د ما او تا بچي روان وي د پیسو ګټو دپاره یورپي ممالکو ته ځي. هغې هلکانو نه انسان پوښتنه وکړي چې آیا داسې وخت در باندې راغلی دی چې ته په دې باندې یارېدلی چې آیا خوراک د وجې نه زه چرته مړ نشم. تیره زمانه کې خو اسم داسې وو چې اوس زمانه کې چې کوم مغربي ممالکو ته کوم د ترکی په طرف باندې کوم هلکان ځي، هغوی ته د دغې خبرې مشاهده شته. غرض دا علما فرمایي یو کس ته روان دی، قرآن نم ثابته ده چې دی د لوږې نه مړ کېږي او دته حلالو سیز نه ملاویږي، هلته مردار خر پروت دی. نو آیا د خپل ژوند د بچ کېدو دپاره مردار خر خوړی شي که نه؟ قرآن کریم فرمایي چې خوړی شي. څومره به خوري؟ په دومره انداز باندې د خر غوښه خوړل جایز دي چې څومره مقدار باندې انسان بچ پاتې کېدی شي. خنزیر پروت دی، خنزیر حرام دی، او خنزیر لار کې پروت دی او ته د مرګ خولې ته ورنږدې چې دا خنزیر غوښه ونه خورې نو انسان مړ کېږي. قرآن فرمایي خنزیر غوښه خوړل هم دې وخت کې جایز دي. مړه غوا پرته ده، مړ ګډ پروت دی، خوړی شي که نه شي خوړی؟ قرآن و حدیث مبارکه فرمایي ضرورت و د مجبورۍ په وخت کې حرامو سیز خوړل جایز دي. علما کتابونه لیکي یو کس دی او هغه ګله ونښته، ګله نوالی ونښته، لقمه یې ونښته، او د کچرې خوا کې ورسره شراب و ګیلاس پروت دی. کچرې یو ګوټ د شرابو نه وانخلي او د ګله داسې نښتې ده، لقمه یې داسې مرۍ کې نښتې ده چې کچرې شرابو نه ګوټ وانخلي او دی اوبه تلاش کوي، کیدای شي ساه یې بنده شي، دا مړ را پرېوځي. علما فرمایي یو شراب و ګوټ د اخیستل جایز دي. یو کس ته مریض دی او هغه مسافر روان دی او د سره اوبه نشته، د تندې نه مړ کېږي او د یو څو ګوټه شراب وڅکي د مرګ نه بچ کېدی شي. علما فرمایي دا 100 ګوټه شراب څکل جایز دي. چې کله په دې مسله باندې تاسو پوه شوئ چې ضرورت په وخت کې شراب څکلم جایز دي، ضرورت په وخت کې مړه خر غوښه خوړلم جایز دي، خنزیر غوښه خوړلم جایز دي، حلال مردار پروت دی هغې غوښه خوړلم جایز دي. علما فرمایي فتاوی علمگیری لیکي چې کچرې یو سیزم حرام نشته دی او ته مړ کېږې د لوږې نه او ته دا ووایې چې کچرې دا یوه ګوته دوه ګوتې ځان نه کټ کم او دا وخورم نو لوږه به ختمه شي، مرګ نه به بد شم، ای دا خپلې 2 ګوتې خوړی شي او که نه شي خوړی؟ خنزیر هم حرام دی خوړی شي، خر هم حرام دی خوړی شي، مجبوری د سفر په وخت کې شراب هم حرام دي، سفر په وخت کې تند نه مړ کېږي څکلی شي. آیا انسان د خپل بدن نه غوښه راکټ کي، د سپینې نه او د پتون نه غوښه راکټ کي وی خوري؟ آیا دا جایز دي که نه دي جایز؟ ځان یو 2 ګوتې کټ کي وی خوري، د مرګ نه ځان بچ کي، دا 2 ګوتې د نه وي خو چې زه د مرګ نه بد شم، دا سپینې نه او د پتون نه د لږه غوښه کټ کم، مرګ نه به بد شم، دا به زخمی شي، جایز دی که نه؟
فتاوی عالمگیری فرمایي چې د خپل بدن غوښه خوړل او ځان د مرګ نه بچ کول حرام دي. مړ د شي پروا نشته دی، خو د بدن غوښه به نه خورې ځکه چې دا بدن د ستا نه دی، دا د رب العالمین امانت دی. چې هر کله د ستا په بدن کې دومره اختیار نشته چې د بدن غوښه ته وخورې او مرګ نه ځان بچ کې، وجه دا ده چې دا بدن د الله پاک امانت دی. ولې په قبرونو کې خښو؟ دا د الله پاک امانت دی ځکه یې خښو. هندوان خو نه یو چې ویس وزو او د هغې ایرې او راک راواخلو په سمندر کې لوټه کې واچو او ځي. ولې په قبر کې خښو؟ ولې پلار څومره خوږ وي، ځان پلار مړ شي ځان سره چا په کوټه کې یو 5 ورځو لم کې نه ښودو. مور څومره ګرانه وي، چا 5 ورځو دپاره یو هفتې دپاره په کمره کې ځان سره کې نه ښوده. بچي څومره ګران وي، یو ناجوان زوی د چا وفات شي اعلان وکړي چې سحر وفات دی او مازدیګر په 4 بجې جمع نه، مور د زړه نه پوښتنه وکړه چې یو 15 ورځې ځان سره کېده. مور به وایي چې بس خفه ډېره یم خو ښخې کوي. ولې؟ ځکه چې دا بدنونه د انسانانو دا د الله پاک امانت دی. دا انسان په خپله توګه باندې نشي استعمالولی. ما او تا چې کله د ویښتو خبره راشي، زنانه کله ویښته ږمنځوي، زنانه ویښته ږمنځوي او زنانه یې راجمع کي او بیا یې بعضې کسان د ویښته اخلي. آیا ویښته خرڅول د سړي جایز دي؟ د ښځې والا دا حرام دي. د سړي د ویښتو د ښځو د ویښتو نه یو څیز جوړول حرام دي. دې سره به څه کوي؟ علما فرمایي، عایشه بیبي فرمایي نبی پاک مبارک د ویښتو د دفن کولو حکم کړی دی. دا ویښته به دفن کوي زنانه، په ځمکه کې به دفن کوي. یو خو وجه دا چې دا ویښته د ښځې دي، حیا پکار ده، دې له دفن ورکول پکار دي. او دویم نمبر د بدن د انسان امانت دی د الله پاک. د انسان خپل ویښته څوک خرڅولی نشي. ولې؟ دا د الله پاک امانت دی. غرض مده حاضرینو چې د رب العالمین خالق کائنات، رب ذوالجلال، خالق د مخلوقاتو، مالک د کائناتو، مونږ باندې تصرف شته. مونږ د رب العالمین مخلوق یو. څنګه چې د ځمکو خالق الله دی او رب العالمین د قرآن کریم ابتدا د رب العالمین د صفت نه کیږي. دا ټول کائنات دا الله پیدا کړي دي او الله پاک دغه تمام کائنات مالک او خالق دی.